دلته د روزګار نه پس واده کیږي او دومره انتظار زمانه نه کیږي. ډېر ښه. دلته د روزګار نه پس واده کیږي او دومره انتظار زمانه نه کیږي او دومره انتظار پوره 8 کاله، نو دومره وخت کې څومره ډېر واړه کیږي. واه واه. او ځکه انتظار وکم سبا پورې. نو وایه دا جګوله بیا به څه کېږي. واه واه. زه تاسو ته یو پیروډي پیش کوم. پته ما ورته ناستې مدي ګناه دي پې باندې د غټو غټو رجو، ورونه دي ورلاندې د غټو غټو رجو. ور پار رانا خطا شو په زور چې د نارې کې، وغرق شي ځواني مرګ شي شملې دې رانتوې کې. زه نور درته څه نه وایم خوشې د لارې لاندې د غټو غټو رجو، ورونه دي ورلاندې د غټو غټو رجو. واه واه واه. خیرات لچ ورتلما نو زیرانا غلط شو، چې جیب کې مې لاس کته کو مې لو راته یو خط شو. هغې کې لیکلي وه زید لږ وړاندې د غټو غټو رجو. خیرات لچ ورتلما نو زیرانا غلط شو، چې جیب کې مې لاس کته کو مې لو راته یو خط شو. هغې کې لیکلي وه زید لږ وړاندې د غټو غټو رجو. د رجو غوړو والا مې لار کې ولیدلو، تپوس مې ترېنه وکړو د خیرات ځای ته ورتللو. نو هغه ویل نور څه نشته خو روپۍ مې دي پې باندې د غټو غټو رجو، ورونه دي ورلاندې د غټو غټو رجو. ما ویلې دلته نه خورم خوړلو ته مې پرېږده، هغه ویل رجې یوسه خو دا لوښې دلته پرېږده. اشنا سپینا لمن مې کا خرابه غوړو باندې د غټو غټو رجو، ورونه دي ورلاندې د غټو غټو رجو. اوس تاسو ته یو څو هایکو پیش کوم. پیش ته چې زړه مې تېنه ډېر دغه و، خو هغې چې ما ته نن دغه وویلو نو دا زړه مې بیا داسې دغه دغه شو. رقیبه نور درته څه نه وایما، تا چې زما په سر منګې مات کو نو مولا دې ستا په سر چاټی ماته کړي. ډاکټر ویل چاله چې علاج کړی ما بیا مې په سترګو هم لیدلی نه دی، نو چا ویل چې مړ شي بیا بیا څه ووینې. ماما چې جیب ته لاس ورښکته کړلو ما ویلې ماله جوړ پیسې را کوي، خو هغه سپېره ځان له نسوار راویسته. کارغه نارې کې مېلمانه به راځي نو ښځې مې زر بوړکه په سر که ویلې راځه چې ورته هلک مور کره ځو. ویل لورې کونډه شوې خو ځوانۍ له تا به څوک وکړي ما به څوک قبلوي. هغې ویل خیر دی تا به سخر له وکړم. چې پاتم کې 8 ځله فیل شوم نو مور مې ویلې نور اسکول مه وایه، هسې نه دماغ دې کار پرې نه دی. بیا نشته. چا یو وزیر ته شکایت وکړلو دلته بجلیانې هر وخت یو راځي، نو هغه ویل ځان له جنریټر یې واخلئ. ما ویل اختر دې مبارک شه ګلې، ویلې زمونږ خو سبا اختر دی. ما ویل نو تا کمې روژې نیولې. یو سړي چې ډېر ودونه وکړه نو اخر راووتو د ژبې نور ته، ویلې دې نه دا پیتاوې ښه دی. په زمانه کې څومره چینجز راغو، اول به مونږ مور او پلار وهلو او اوس مو په کور کې خپلې ښځې ډبئ. یو ښځې ویلې دا هلک مې خوښ دی. ما ویل واده ورسره وکړه که نه؟ ویل نو خاوند نه به مې څوک خلاصوي. یو بېوقوف سړي چې سیټ وګټه نو ما ویلې ما ته که دا خلک معلوم وی والله چې دوی ته ما خپل خر ودرولو. ما ورته ویلې آی لب یو جینۍ سینډل یې وویستو د خپې نه ویلې جوړې هډوکو دې خارښ کړی دی. ما ورته ویلې آی لب یو جینۍ سینډل یې وویستو د خپې نه ویلې جوړې هډوکو دې خارښ کړی دی. د لیلا پلار نه په فریزر کې پټ شوم، خو ښه دی چې هغه وخت بجلیانې لاړې ګنې نو اوس په آیسکریم و مزه. د کلي سپي را پسې وغپېده. ما ورته ویل د نالیده که بچو
غل مو په سترګو جوړ لیدلی نه دی نمبر چې ډایل کوم نو بیزي راځي هر وخت په چا سره خبرې کوي جوړ جانان نه پیسیو جوړه ده چرته چې بورډ د نکاح خوان وینم نو هم چې دل زو څوک پیدا کم چې ور سره راله نکاح وتړي دومره تکړه ما چې ډز مې وکړو ټوپک پزمکه رانه پریوتلو او هغه ډز هم چرته ټیر کړی ویل مورې ما داسې هلک له ورکه چې حسندار او مالداره هم وي هغې ویل ستا جوړې دوه درېو ته نیت دی ویل راوټونه انقلاب راولم ما ویل دا پرېږده خو که دومره نرې نو زمونږ کلي ته بجلي راوله واه چېرته چې ووینم دا ښکلې ښکلې نو وایم کاش که چېرې د صابون وې نو یو نایو خو به په ځان مګلې جنۍ چې لاندې باندې ماته کتل جنۍ چې لاندې باندې ماته کتل ما ویلې خیر خو دې جوړ خوښتې شومه هغې ویل نوره پرتوغاښتې زانګي